بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د دې نالۍ مسله ده، باران ناشي او دا نالۍ چې کوم دی نو راشي په دې کوڅو کې بهیږي، د خلکو روم ته ځي. په دې کې چې کوم دی نو ما چې اکسین ته چې کوم دی نو یو درخواست کړی دی چې د دې غور وشي او دې نه ملاو د پاکستان د وزیر اعظم کمپلین د سیکشن چې دی هغې ته مو دا کړو چې یاره زمونږ دا مشکلات دي دا دې حل شي. او بیا په آخر کې مې چې کوم دی نو وفاق متصل اعلی ته مو یو درخواست لېږلی او هغوی چې کوم دی نو سروې والا کسان هو رالېږلي او پی ډي اے والا دا خبره کوي چې بارانونه را روان دي. نو که دا بارانونه ډېر راشي یوازې زموږ د کورونو ته ننوځي، زموږ د کچا باندې که پخې دي هو دا به ننوځي او که زموږ دغه د مارکېټونو دا به وننوځي. نو که د دې زموږ دا ازاله وشي چې اکسین ته چې کوم دی نو درخواست کړی دی او هغه مې چې کوم دی نو په درې ډاکخانه مې هغه ته لېږلی او زما سره د هغې نقل پروت دی. د هغې نه مې علاوه وزیر اعظم کمپلین چې کوم دی نو سیکشن ته مې هم درخواست کړی هغې په هغې چې کوم دی نو زمونږ میډم ته چې کوم دی دا کړی دوی باید کې غوښتی وم او هغې ته مې هم موقع ښولي چې دا موقع ده. د هغې نه مې بیا چې هغې باندې بیا نه شو بیا مې چې کوم دی نو اوس مې وفاق متصل اعلی چې اسلام آباد هغه ته مې هم چې کوم دی درخواست کړی چې یاره تاسو مهرباني وکړئ زموږ په حالات باندې رحم وکړئ او زموږ د شی د خطرې نه بهر نه دی او سبا که دا خطر راشي نو زموږ به ذموار چې کوم دی نو د علاقې چې کوم دی نو نیچې والا اکسین دی به ذموار زموږ د کورونو اوبه دي که هغه مونږ د روډ ته رابریدو نو هغه روډ چې کوم دی نو دوی کورونو ته ځي هغه کورونه والا چې کوم دی نو هغو ته بیا چې کوم دی د هغو کورونو ته ننوځي. دا نه ناجایزه ده او هغې باندې مونږ دوی ته وایو چې تاسو زموږ سره نالۍ روغ کړئ. په دې کې مخکې زموږ نالۍ وي هغه نالۍ لا وړاندې کړې اوس یې رغی نه جوړ کې باسي نه به سره نه کړي بغیر نالۍ دا مسله نه حل کېږي. نه هغه خپله خوښه ده خو چې زموږ دا مسله د اوبو د حل کې چې د خلکو کورونه او زموږ مارکېټونه د اوبو نه بچي. دا د دې دغه نه راواله د روډ د پل نه او تر د هغه دغه پورې لاړ شي او بیا داسې پرې کوڅه باندې نه ننوځه د هغه دا پورې دا پوره ایریا چې کوم دی دا پوره پلو چې کوم دی د دې نه متاثر دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د آزاد په ریکورډ پریس کلب د ملګرو شکریا ادا کوم چې هغوی راغلل زموږ په ادارې مطالبه باندې غور وکړو نو موږ د ستاسو ډېر مشکور یو. باقي زموږ د مشر خبرې وکړه ټول قسم د په سر اخیستې ده او د لکه ډېرو محکمو ته لاړ د ایسي پورې لکه چې کومې محکمې د دې نه انوال دي نو هغه ټول ته تللی دی. وزیر اعظم پورې دوی کمپلین کړی دی. اوس زموږ ټیک د روډ جوړول خو ښه کار دی زموږ لپاره خو لیکن د هغې نه موږ ته یو مصیبت جوړ شو چې شته نالۍ زموږ خرابې شوې او جوړې نالۍ وې په یو لین باندې اوبه روانې وې او ډېر ښه سیستم روان و. اوس هغه نالۍ هغو ډکې کړې او روډ یې جوړ کړی دی خو لیکن نالۍ ډک کړې موږ ته ډېر تکلیف دی. د هغې نه علاوه موږ دا کورونه دي دا د دې روډ نه ډېر ښکته دي نو چې کله دا اوبه راشي نو هغه لکه په دې کورونو کې بیا څو قالین د چا دغه کېږي چا هسې چوپړې وپړې کمزوري کورونه کچه کورونه د هغې د لوېدو هم خطر وي. بل حکومت لکه دوی چې ووایي نو هغه هم دغه کړی دی موږ ته متنبع کړي چې دغه را روان دی سیلاب یو امکانیات شته نو د هغې هم دوی هم د هغې لکه دا خبره مد نظر کړي چې زموږ دا ازاله وشي او موږ له دا نالۍ وتړي په ښه حالاتو کې او زموږ دا مطالبه ده دلته کې زموږ سره زموږ دا کلي زموږ د حکومت ګټلی پی ټي آی والا حالانکې زموږ چې په دې لار باندې ایته وخو ده ول هغه شاټ هم واخیستو نو په دې باندې سره د هغو کونسلران هم اوسي د هغو کور هم ډنډې کېږي خو لیکن هغوی چونکې د څه مسؤلیت د وجې به غږ نه شي کولی نو موږ ډېر متاثره یو او موږ لکه دا پرزیل اپیل کوو د حکومت نه چې د دې زموږ ازالو کې ستاسو یو ځل بیا ډېره شکریا ادا کوم ستاسو سره چې کوم مشترکه کوم نیوز چینل دی د هغو ټول مشترکه شکریا ادا کوم. کوم چې دا پلو دی دا لار ده دا په دې باره کې داسې لکه پړګی دا چې د پړګی شکل اختیار کړي دا د کورونو ته ننوځي او داسې مشران دي لکه زموږ دا وروڼه ناست دي دوی په هغه ورځ لمانځله هم نشي تللی لکه چې په پړګۍ خو دوی باندې نشته جامې بې لمانځه کېږي هر څه به کېږي نو که دا به دوی باندې نه کړې نو دا لار به هم ختمه شي او مطلب دویمه دا چې دا کورونه به اړتاو شي ځکه چې هغه خو د هغې خو د پړګۍ لکه د نالۍ مثال شروع کړي لار ختمه په دې لاره باندې اوبه روانې کله چې دا باران وشي او دا په لار باندې وځي چې دوره اوبه چې څوک یا لکه د جومات ته تللی شي د خپرځې ته تللی شي بله چې دا دې سره د دې حکومت دا ورته موږ وایو چې دوی خپل هم یو د دې لپاره پټوارخانه راغی یا سجن راغی هغه هم د هغې تماشې دوی کړي چې هغه سوړ په جواره کې د هغې د سوړ تکلیف کوي خو موږ نه پوهېږو چې یاره دوی ولې دې چشم کوچېږي
بیا به خبر ده چې دا خو منظور شوي نالۍ دي مونږ سره دا په هغې شوي چې هغه اړته به ونه بیا مونږ دا سوال کوو چې په هغې دغه په هغو باندې عمل وشي او دا مشران چې د دغې مصیبت نه بچ شي او دوی په خپله په ادار باندې د ټول ناول ښځو د عادت په ریپورټ پرېس شکریه ادا کوم او ډېر دغه په ادب سره د دوی دغه کوم چې هر ځای ته دوی رسوي او زموږ دا مسلې مخ په وړاندې وړي زه به دا ووایم چې کم ځای ضرورت نه و هلته هغو دغه کړي دی پورې غاړې ته دومره ضرورت نه و لکه څومره چې دی لاندې غاړې ته دغه ضرورت و هغه خوشي بڼ ته یې کړي ده هغې ته ضرورت نه و هلته کنوټونه او دغه شتې دی بیا بل زه په دې پروتوارخانه کې ناست وم دور د روبه راغلی مونږ راوتی نه شو دلته پردي کورونه دا بلډینګونه ورننوځئ ټول دغه شوي دي چاودلي دي ډېر غټ نقصان یې کړی دی نو مونږ وایو چې یاره د دې زیادالو شي او په دې مطالبو دې زموږ غوړ البته دا د نوابۍ په دور کې دواړو غاړو ته د دې نالۍ وي او دې ته په هزې په دې کنوټې ورکړې شوي او په هغې باندې به د اوبو بایدلې اوس د پی ټي آی په دور کې موږ ته څه جوړ شو کنوټې هر شی بند کړل کمی غاټ ته ضرورت نه و هغه غاټ ته نالۍ جوړه ده کمی غاټ ته ضرورت دی هغه غاټ ته روډ بند دی دې خلکو ته ډېر غټ تکلیف دی تاسو به هم ډېره غټه مهرباني چې زموږ دا خبره ورته او نور د منډې څنډې کړي دي چې کومې محکمې دي هغې ته ځان رسولی دی لیکن تر اوسه هېڅ غور نه دی